السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن دی د اګست 29 تاریخ د یو ډیر اهم ملاقات په مری کې د هغې ډیر ذکر په میډیا روان دی، خو د هغې نه مخکې درته یو واقعه بیانوم. داسې چلو چې یو سکول ته نوی استاد راغی، نو هغه د ماشومانو سره تعارف کو، ځان یې ترې پویه کو. یو ماشوم نه یې تپوس وکړو، وایي ته چې سکول نه لاړ شې کور ته نو بیا څه کوې؟ هغه وایي جي زه چې کور ته لاړ شمه، د ماسپښین لمونځ وکړمه، روټۍ وخورمه، اوده شمه، بیا چې راپاڅمه نو ګل خان دوکان ته لاړ شم، جي دروغ درته نه وایم هغه سره یو سګرټ وڅکمه. بل نه یې تپوس وکړو، وایي ته څه کوې؟ هغه وایي زه چې سکول نه کور ته لاړ شم، اول روټۍ وخورمه، بیا لمونځ وکړمه، بیا لاړ شم فوټبال نه پس ګل خان له لاړ شم او د ګل خان سره پان وخورمه. دریم نه یې تپوس وکړو، وایي ته څه کوې؟ وایي زه جي چې سکول نه لاړ شم کور ته نو روټۍ وخورمه، لمونځ وکړمه، بیا خپل هوم ورک وکړمه او بیا ګل خان خوا له لاړ شمه نو هغه سره نسوار واچومه، نو دغه مې روټین دی. څلورم نه یې تپوس وکړو، وایي ته څه کوې؟ وایي زه جي چې کور ته لاړ شمه نو لمونځ وکړمه، روټۍ وخورمه او بیا خپل حق حلال روزګار له لاړ شمه. نو استاد ورته وایي شاباش، ګوره دومره ښه سړی دی، خپل روزګار کوي، تاسو پکې سګرټ څکئ، پان څکئ، نسوار اچوئ او هغه خپل حق حلال روزګار کوي. وایي ستا څه نوم دی؟ څلورم کس نه استاد تپوس وکړي، وایي جي زما ګل خان نوم دی. لکه پوه شوې چې دا ټولې مسلې د ګل خان سره په دوکان کې کیږي. دغسې زموږ په دې ملک کې څه داسې یو فرسوده نظام دی چې هغه په هر څه قابض دی او دا ټول هر څه د هغه د لاسه ګډوډ دي او بدقسمتي دا ده چې هغه وایي چې زه په حق یم، صحیم یم، په میرټ هم یم، محب وطن هم یم او دا نور ټول هر څه چې دي نو دا ګډوډ دي. خو چې جلد یې وګورې نو ټول بیا دغه ګل خان لذي او هغه یې سهولت کاري کوي. دغه مثال باندې به تاسو پوه شوي چې د ملک حالات د چا د لاسه خراب دي. دا د 77-78 سال کهاني ده او اوس د سوشل میډیا په وجه هر چا ته پته ولګېده چې د هره اداره د دغه یو فرسوده نظام د لاسه په زوال ده. دویم خبر دا دی چې په مری کې چنګاګلې کې یو ډیر اهم ملاقات شوی دی چې په هغې کې مریم بی بی د وزیر اعلی پنجاب وه، وزیر اعظم صاحب شهباز شریف او د مسلم لیگ نون سربراه میاں نواز شریف او یو ډیر اهم شخصیت هم په دې ملاقات لراغلی او هغوی د را روان د دې نظام د تسلسل د یو بل سره څه وعدې کړي دي. د نظام تسلسل دپاره نوټیفیکیشن ضرورت دی، هغه میاں نواز شریف دی ورکوي. خو د صحافیانو دا وینا ده، د نعیم اشرف بټ د ایر واي یو ډیر اهم ریپورټر دی، هغه دا ریپورټ کړی چې دا ډیر های میټینګ شوی دی، های لیول میټینګ او هغې کې د نظام د تسلسل دپاره د یو بل ته څه شرایط ایښودی شوي. غټ شرط پکې دا دی چې کوم د تسلسل دپاره یا د نوټیفیکیشن جاری کولو دپاره شرط دی ادي د عمران خان د دې نظام نه ختمول. دا د مسلم لیگ نون د درې واړو سربراهانو مریم بی بی، شهباز شریف صاحب او میاں نواز شریف صاحب ایښودی دی چې ځکه دوی ته پته ده چې سیاسي میدان کې د عمران خان سره مقابله نشي کولی، د پاپولیریټي په میدان کې ورسره نشي کولی، په الیکشن کې ورسره نشي کولی، خو په 2 نمبرۍ کې هغه ګیرولی شي او هغې طریقه دا ده چې چاته د جاب تسلسل ورکړي او هغه نه دا ډیمانډ وکړي چې موږ له دا سړی د نظام نه ختم کا. نو دا ډیر یو تشویشناک خبر هم دی ځکه چې پاکستان کې پاپولر ووټ د هغه دی او که د هغه خلاف سم داسې خدای دې نه کړي کارروایي کیږي چې د هغه ژوند ته پکې خطرې یا د هغه نور څه نقصان نو ابه د ملک جړلې کټ کولو مترادف او دا کو څوک هم کوي نو ابه د ملک سره ښېګړه نه کوي، د ملک د تباهۍ بنیاد بږدي. بیا پکې نجم سیټي صاحب چې کوم د مسلم لیگ نون سره ډېر نږدې دی، هغه هم یو دا انکشاف وکړو چې میټینګ کې د سیلاب باره کې څه خبره نه ده شوې، صرف عمران خان ډسکس شوی.
نو الله دې پاکستان باندې خپل رحم فضل وکړي د خپل سیټونو دپاره د خپل جاب د ایکسټینشن دپاره یا د نظام د فرسوده چې د فام 47 حکومت دی د دې تسلسل دپاره چې یو بل سره څه وعدې شوي دي او یا د هغې کې د عمران خان رول ختمول دا به ملک ته ډېر لوی نقصان ورسي. الله دې زموږ دا ګل ګلزار ملک د سازشونو نه خلاص کی او حقیقي جمهوریت شي چې د عوامو مسلې پکې حل شي. الله دې پاکستان باندې خپل رحم فضل وکړي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.